او تاسو ته نور د خلکو ته پته د نورو خلکو سره لاس وړم او زه به په فیسبوک نه راوړم په پټ ریکلامه ځکه چې هغه بیا خیرات دي بیا هغه نشي نو اوس دا کوم پروګرام شوی د ټولو ته او کوم خلک چې راغلي ډېره مبارکي او سلیموشي ورته ووایم چې ما د راغلي دی الله په باغ خوشحاله ده او الله په ایمان خوشحال کړه الله له ستاسو هم داسې سرمایه وکړه چې داسې خیر کارونه وکړئ خدای مو آباد او خوشحاله ده ډېره مهرباني بسم الله الرحمن الرحیم دی واقع موجود یم لنډی کوتل سیمه کې د شینواري ویلفیر ارګنایزیشن نن د اجتماعي ودونو سلسله چې کومه د شروع شوې وه نن اخرنۍ ورځ وه په دې ورځ باندې د شینواري ویلفیر ارګنایزیشن له طرف نه د 15 اجتماعي ودونو انتظامات شوي چې په هغې کې غریبانانو خلکو سره مرسته وشوه او د هغه غریبانانو خلکو چې وس داسې نه رسېده د شینواري ویلفیر ارګنایزیشن د خیریه بنسټ مشر حاجي اسلم شینواري سره موجود و. حاجي صاحب دا راته ووایي چې کال په کال باندې پروګرامونه جاري ساري ساتلي دي په دې کال باندې هم تاسو ښه تیاری کړی راتلونکي وخت لپاره به هم انشاءالله ښه بندوبست کوئ د چې کوم بهرني لیدونکي دي او صاحب حیثیت خلکو له څه پیغام ورکوئ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رمضان کوم به حیثیت خلک شي هغه و قسمت په دغه شي کې نه دغه دا کار شوی زاز کومه خوشحالي نه محسوسه اینه بدنیم ټیک نه ما قسم د شي ځان چې ما خپل زامنو ودونه وشو لکه خپل زامن او مسو ودونه مری د دومره خوشحالي محسوب نو هغه ته زما دا سوال دی چې داسې یو پروګرام جوړ کړي او د غریبانو سره مرسته وکړي ځکه چې غریبانو ما ته پته چې ما سره خلک نامې دي کې 200 نامې ولیکي او 15 او 10 کسه تر وباسو نو غریبانان پاتې شي خو دا کوم کسان چې وباسو دا عمر په لیاز باندې موږ وباسو تر کني په کار چې ما ټول لکړي وای وس مشته خو کار کړل چې دا ډېر سخت انتظام چې دا ډېر سخت مزمانه انتظام شي او ځکه چې موږ خپلم خنه یم بدنیم خنه یم نور خبرې کلم خلاص چې خپل شول یو ځای چې تکلیف راته نو ان شاء الله دا پروګرام زما د شل 15 دیش ودونه به هر کال باندې رمضان به شي او ان شاء الله وبس ما بیا مرته یم چې د غریبانو ته په کار د سرمایدار مرسته وکړه او دغه ودو پروګرام ولري حاجي صاحب د خوشحالۍ په موقع باندې چې کوم د افغانستان او د پاکستان د دواړو ترمنځ شخړه روانه ده په دې حالاتو کې هم تاسو چې په دې کار کې دلچسپي واغېسته ملکونو له څه پیغام ورکوئ ما ته خو ډېرو خلکو ویلي چې ګولۍ به راشي او پلانکای به راشي خو انشاءالله ما دا څنګه چې په بل پرون نکاحونه وشو ښه په امن پرامن طریقه باندې وشو خدای دا ودونه مو کړه او انشاءالله موږ په کار کې دا الله رضا لپاره موږ دا کار کوو الله موږ نه دا کار غواړي نو الله به کله په خپل کار کې هغه وشي خلل وشي او رخنه به وشي نو انشاءالله مونږ خدام سوال دی د خلکو ته چې خدای د افغانستان او پاکستان هم جوړ راولي او خدای د بارډر کولاو کا مونږ ډېر غریبانان خلک کې بارډر باندې او مونږ روزګار باندې نو ډېر غریبانان دي مونږ ته پته لګي سرمایدار ته پته لګي نو خدای د دالیارم کولا کو خدای افغانستان او پاکستان جوړ راولي مونږ یو شی سره یو د تمام شینواري او مان زیات شینواري چیز مونږ په افغانستان کې مونږ ټول یو شی سره کې پوښو د حاجي صاحب وینا را د ملکونو دواړو ملکونه دي د جنګبندۍ اعلان وکړي او د افغان بارډر دا پوله د خلاصه کوي چې د خلکو د سیمې خلکو روزګار په دې سیمه باندې روان دي رمضان شینواري پیامي خیبر لنډی کوتل